بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، امیر جمشید یم. په روژې کې یو څو کسان داسې دي چې هغوی ډېره زیاته غټه غلطي کوي. هغوی ته بغیر د لوږې نه، بغیر د تندې نه هېڅ ثواب نه میلاویږي. یعنې هغوی روژه چې کومه ده هغه نه کېږي. هغه کوم کسان دي هغه درته زه وایم. هغه کسان دي چې هغوی د وخت خیال نه ساتي. وخت خیال څنګه نه ساتي اوس درته زه وایم. ملګرو، څنګه تاسو ته پته ده سحر چې مونږ روژه بندو نو د هغې نه مخکې اواز وشي چې یاره اذان ته 15 منټه یا 10 منټه پاتې دي، تاسو خپلې روژې بندې کړئ. دا اواز په هر ځای کې کېږي. په ځینې ځای کې ګوګو غوندې هم ووالی شي. زیاتر خلک د هغې باوجود هم د اذان په ټایم کې، یعنې اذان چالو وي او دی لګیا وي خوراک کوي. نو دا یاد ساته چې دا اذان چې کوم دی دا د صبح صادق نه بعد چې کوم دی اذان شروع شي او اذان پسې بیا مونځ کېږي. دا د صبح صادق نه او روژه چې مونږ بندو، پیشنامې چې مونږ کوو نو هغه د صبح صادق نه مخکې هغې ټایم دی، یعنې هغه مخکې ټایم دی. نو زیاتر خلک داسې غلطي کوي چې اذان وشي چې یاره اواز وشي چې یاره 15 منټه اذان ته پاتې دي، خپلې روژې بندې کوي. نو د دې دا مطلب دی چې 15 منټه پاتې دي، بس روژې بند شوې. نو تاسو به دغه ټایم کې 15 منټه مخکې یا 10 منټه مخکې خپلې روژې به بند کوئ. باقي بیا صرف ذکر اذکار کوئ او چې کله اذان وشي په دغه کې به خوراک بیا نه کوئ. نو زیاتر خلک دا غټه غلطي کوي چې یاره اذان شروع وي او دا هم پکې ځینې خلک مونږ وکتل چې داسې هم خبره کوي چې یاره یا صبر وکړه، یا خو حي علی الصلاه ته رسېدلی دی، یا خو حي علی الفلاح ته، یا خو اذان نه دی. ځینې خلک داسې یي چې یاره دې جومات کې اذان وشو، هغه بل جومات کې اذان یا پاتې دی، یا هغه بل جومات کې اذان پاتې دی. لہذا دا ځان په غلط فهمۍ کې مه کوئ او داسې روژې چې کوم دی نو بالکل نه کېږي. او دا تقریبا د اذان نه یو 10 منټه مخکې چې کوم دی خپلې روژې بندوئ. خپل موبایل نه په ټایم کوئ یا په داسې ایپونه شته دی په هغې کې دا لیکلي دي چې څه ټایم روژه بندېږي. که نه وي په جوماتونو کې نقشې شته دی، په هغې کې تاسو وګورئ. که بیا هم نه پوهېږئ خپل امام ته لاړ شئ، هغه نه تپوس وکئ، په جومات کې تپوس وکئ چې یاره نه نو په دې ټایم باندې چې کوم دی نو روژه بندېږي نه، په هغه ټایم بیا بندوئ. لہذا ټولو ته راخواست دی چې د اذان انتظار مه کوئ او هغې نه مخکې روژې بندوئ. ملګرو، یو ښه پیغام دی، امید لرم تاسو خوښ شوي وي. خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او مزید د داسې ویډیوګانو دپاره زما د فیسبوک پاڼه محمد امیر جمشید او زما د یوټیوب چینل محمد امیر جمشید سبسکرایب کړئ.